دعا کول آیا دا د سنتو نه وروسته پکار ده او که نه د فرضو نه وروسته پکار ده؟ کم یو وخت افضل دی؟ خو د هغې نه مخکې تاسو دې مولانا صاحب دا خبرې واورئ. د هغې نه وروسته بیا زه تاسو ته یو 3 خبرې کوم، خو ویډیو به پوره ګورئ. کم سړی چې تا ته وایي چې سنتو پسې وروستو دوا شته، هلته وایه د خدای تعالی بنده د الله دین ولې ګډوډوې؟ سنتو پسې وروستو په جمع دعا ولې کې؟ نبي علیه السلام خو سنت چېرته جومات کې کړي نه دي. د کم طرفه یې ثابت دی؟ د نبي علیه السلام د خو سره ثابت نه دي. نبي علیه السلام خو سنت چېرته جومات کې کړي نه دي، نو دعا به پسې وروستو څه په جمع باندې وکړي؟ نبي علیه السلام صرف فرض په جومات کې کړي دي. داسې د پیسو ګټلو دپاره یو طریقه ده ښه، څوک په دواګانو راټینګول او څوک په تعویذونو ساختونو باندې او څوک په دمونو باندې دین در تاسو دې کس دا خبرې واورېدې. ګوره دا خبره ما ځکه کړله، دا کس مې ته ځکه دا عالم نه دی، نه عالم دی او نه طالب العلم دی. ځکه که دا طالب العلم وي یا عالم وي نو ده به دا خبرې نه کولې. دعا په هر وخت کې چې سړی الله ته محتاج وي او سړی دا ځان ګڼي انسان دا الله ته محتاج دی، چې انسان ځان داسې ګڼي چې زه محتاج یم، نو دا په هر وخت کې د الله نه دعا کوي. دعا لپاره یو وخت مقرر نه دی چې ته به په دې وخت کې دعا کوې او په دې وخت کې به نه کوې. په هر وخت کې ته د الله رب العزت نه دعا کولی شي. بله خبره ده چې آیا د سنتو نه وروسته دعا کول افضل دي او که د فرضو نه وروسته دعا کول افضل دي؟ نو د فرضو نه وروسته هم دعا کول جایز دي، د سنتو نه وروسته هم دعا کول جایز دي. په دواړو حالتونو کې دعا کول جایز دي، هیڅ ګناه پکې نشته. خو لیکن افضل وخت یې کوم یو دی؟ افضل وخت یې د سنتو نه وروسته وخت دی. چې کله فرض هم وشي سنت هم وشي نو بیا د سنتو نه وروسته دعا کول دا افضل دي. باندې حواله د کن شرح د بحر الرایق هغه کې شته چې د سنتو نه وروسته دعا کول افضل دي. دغه رنګې د نور لیزا مشهور کتاب دی، په دې کې لا بأس لفظ راغلی دی، لا بأس. او لا بأس په هغه ځای کې راځي چې یو شی جایز وي خو افضل نه وي، یو شی جایز وي خو افضل نه وي. نو هلته عبارت دا دی چې د فرضو نه وروسته دعا کول لا بأس، هیڅ بأس پکې نشته، هیڅ خبره پکې نشته. خو تاسو ته ما وویل لا بأس په هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې یو شی جایز وي خو افضل نه وي. نو دې نه دا پته لګي چې د فرضو نه وروسته دعا کول جایز دي خو افضل نه دي. افضله دا وروسته سنتو نه دي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره ده چې دې په دم باندې او په تعویذ باندې مرد کړی دی. ګوره تاسو ما اوله وویل چې دا عالم نه دی نه طالب العلم دی. مشکات شریف دومره ډېر احادیث مبارکه دی په مشکات شریف کې، په اول کې چې سړی کولاو کې نو په اولو صفحو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته دمونه ښودلي دي چې په دې طریقه باندې ځان دم کوي، په دې طریقه باندې ځان دم کوي. که مشکات شریف په خپله وګورئ ډېر تاسو به عام خلک هم یې پوهېږي. نو دم دغه رنګې تعویذ دا کتابونو نه ثابت دی او دا حضرت صاحب دا مکمل چورلټ د احادیث مبارکونه دا انکار کوي. احادیثو نه انکار کول دا د معتزلو کار دی او دا صاحب دی پنجپیری، او پنجپیریان ټول داسې دی چې ډېرو احادیث مبارکونه انکار کوي.